یو قدس ته ایسار شوی قدس ته راغلی دی راځي په لاره باندې زه لږ د وخته راوځم ما ته ایسار شوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. صدق الله العلي العظيم. دا سورة قاف مکی ده او د دې نه مخکې سورة حجرات تیر شو. د دواړو ربط او مناسبت دا ده چې په سورة حجرات کې د مجازات ذکر ده اور پدی صورت کی تفصیل د مجازات تے د صورت حجرات پا آخر کی واللہ بصیر بما تعملون د مجازات ذکر دے چی جزا بخا مخاور کے دیش اور پدی صورت کی تفصیل د دغ مجازات تے اور دویم ربط مفسرین ذکر کرے دے چې په سورته حجرات کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتا سو کې اکرم هغه دی چې هغه متقی وي او په دې سورته قاف کې تفصیل د متقین ده څنګه چې الله فرمایي اذلفت الجنه للمتقین نہ پدی صورت کی تفصیل دا متقین دے. اللہ جل شانہ فرمائے قاف والقرآن المجید پوئیگی اللہ پاک پدی حرف باندے زماد قسمی و قسمیہ دے زماد قسمی پا قرآن پاک محترم باندے آغا قرآن بانی چاگا شان والا دے عزت والا دے. بل عجبو ان جاءهم منذر منهم بلکہ تعجبو کو دی مشرکانو دا دی خبرنا چھ راغلے دیتا یو منذر راغلے دیتا یو پیغمبر چھ دا جنس دا دینا دے انسان دے. فقال الكافرون اویل کافرانو هذا شیء عجیب دا خبر عجیب دا خو ډیر عجیب ده چې زموږ غونډه کې انسان دی او ایته پیغمبر ما ته نبوت را کړی شوی دی. الله دا پکې هم وای اذا متنا وكنا ترابا دی وای چې دوباره ژوند به پیدا کی د دوباره ژوند اعلان کوي حالانکه کله چې مونږ مړ شو دا کفار وای چې مونږ مړ شو او خاورې شو ذالک رجع بعید دا دوباره ژوند واپس لري دا خو د عقل نه ډیره بعید ده چې انسان به دوباره ژوند کی. قد علمنا ما تنقص الارض منهم دا جواب دی ښا
جواب د مشرکین او د دې اعتراض دی چې دوباره ژوند بسنګ کی الله فرمایي مونږ ته علم دی ما دا هغه انسانانو تنقص الارض چې کمی مکامن هم د دینا هغه انسانان چې په دې قبر کې پریوزي او بیا روزمره کمی په قبر کې د مخ کې ته نه غوخه چې کم دینو هغه ته نه زره زره شي بیا ته نه ډوکی زره زره شي بیا ټوله ډانچه ختم شي د قبر حالات هغه ما ته معلوم دي پوه شئ مونږ ته علم دی د دې د قبرونو د حالاتو او وعندنا کتاب حفیظ زمون سره کتاب د حفاظ دی زمون سره هغه کتاب دی چې هغه محفوظ دی چې هغه کتاب د لوح محفوظ دی پاره کې د دې ټول کیفیت او ټول حالات د لیکل شوی بل کذبوا بالحق لما جاءهم بلکې دې انکار کو د حقنا دا دوباره ژوند حق دی ادي داغه نه انکار کو لما جاء عمر کله چراغ دی ته دغه حق یا د حق نه مراد قران پاک دی فهم فی امر مریج دی په امر مسترب کی دی دی په داسې امر کی دی چاغه مسترب دی متذبذب دی دی په شک کې پریوتی دی چیرې د آخرت شته او کنيشته دی پوه شئ په یقین نشته بلکې سړي په شک کې پریوتی بل هم فی امر مریب نه مریب مراد مریج یو دی مرج چته ویل شي اختلاط مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان مرج اختلاط وی دی په داسې امر کې دی چې هغه مخلوط خیال کرا لك شک یعنی په شک کې دي چې هغه استوا د طرفینو ده یقین نشته ده نه په آخرت باندې او نه په نیش باندې او شی به افلم ينظروا الى السماء دا ادله د وحدانیت تعالی دي دا مخ مذمت ته مشرکین وشو خیال کرا دا ادله د وحدانیت دي افلم ينظروا الى السماء آیت دوی ګوري اسمان ته فوقهم چې د پاسه د دی دی اسمان ته نه ګوري دا د الله د وحدانیت دلیل دی ولی کیف بنینا څنګه مونږ جوړ کړي دی دا لمبه دلیل د وحدانیت د دې باندې څوک دی الله دی وزیناها دا دویم دلیل دی مونږ بیا خاصه کړي دی پستور سره وما لها من فروج نشته د دې لپاره لارې نشته د دې لپاره چاودل او سوراخونه خیال کراله پدې کې دروازې دي خدا پدې کې دا چې کوم لکه پدې ځمکه کې سورنګونه دي او پدې غرونه کې سورنګونه دي پدې کې دا څه نشته دي انوار چې کوم دینو شکل باندې الله جوړ کړي پرشته ویلې شي هغه کوشادګی ته چې چرته چاودلې او چرته پاتې دغه ته چې کوم نه فرج والارض مددناها دا دریم دلیل دی زمکه چې دا مونږه خورا کړی دا په عالم باندې والقینا فیها دا سلورم دلیل همو غردولې دې په دې زمکه کې رواشي غرونه او پنځم دلیل انبتنا فیها من کل زوج بهیج مونږ زرغون کړی دی په دې زمکه کې دار قسم جوړې د فصلونو د میوجاتونه بهیج تر تازه بهیج معنا تر تازه ذات بهجه بل ذکر الله فرمایي تفسیرتن دا ټول کائنات لپاره د بصیرت دی دا د پوهې لپاره دی و ذکر او نصیحت لكل عبد منیب د هر انسان لپاره چې رجوع کوونکی الله ته رجوع کوونکی الله ونزلنا من السماء دا شپږم دلیل دی نازل کړی دی موږ د اسمان د طرف نامه ان مبارکن او برکات والا او چې دا غینا برکتونه پیدا کی او اوم دلیل فانبتنا به جنات
پیدا کړی دې مونږ پتا کې باران سره باغچې وحب الحسوید او هغه دانې چې دا ورودلو دي هغه دانې چې درودلو دي یعنی هغه فصل دانې دغه فصل محسود ها حسوید صفت د زرع مقدر د پاره ده یعنی وحب الزرع الحسوید او دانې دغه فصل چې هغه راودل کیږي چې غنم دی وربشي دی جوار دی او شول دی کوشه به کنه دا ټول په دې حب الحسید کې راځي او اتم دلیل والنخلا پیدا کړی دې مونږ په دې باران سره کجوري باسقات دنګي بس ستویل شي طولتا دنګوالی تا لها طلع الندی داغه د پارا هغه خوشي وی نزيد انته درته باغی کې هغه خوشي وی خوشي چې هغه لاندې باندې وی خوشي لکه د انګور خوشي د کجورو خوشي رزق للعباد چې دا چې دونه رزق د پاره د بندګانو دی او احیانا به بلدة میتا امنګ زنده کو پدې سره هغه کلی جمله ها دا غن هم دلیل دی ها د وحدانیت تعالی په باران سره سجل کو هغه مړیز مکه ها امړه کلی په ژوند دی کو کذالک الخروج دارنګ به دوباره خروج وی ها سرنګ چې دا مړ سيزونه دا مړ تخمونه دا ژوند دي شي دغه شان دا مړ بدنونه بسکیږي دا به بیا ژوند دي کی کذبت قبلهم قوم نوح انکار کړو مخکې د قریشونه د نوح علی السلام قوم او اصحاب الرس خوندانو د کوی ها دا کوی د حضرموت سو کوی دا رس دې د عین الشعیب دی دا د شعیب علی السلام هغه چینه ده په کو دغه کې په مدین کې او سو کوی اصحاب الرس دا د حضرموت چې کوم دینو کوی خیال کړه کړه حضرموت دلته کې چې کله صالح علیه السلام قوم هلاک شو خیال کړه او څلور زره کسان مسلمانانو په کوم ځای کې په تبوک کې چې کله هغه قوم هلاک شو د تبوک ناغي هجرت کو اردن ته اردن ته هجرت کو دلته کې چې کوم نه یو کوی او هغه کوی ته رس ویل شي دا رس ته حضرموت او دغه ځای ته چې کوم نه حضرموت ولوي حضرت صالح علیه السلام دلته وفات شو عدد قوم خو مؤمنانو او چې کله دی وفات شو نو هغه بیا مرتد شو وخت په تیرېده هغه خپل زوړ دین ته بیا واپس شو خیال کرا لکه هغه زوړ دین ته بیا واپس شو اوره ځکه چې الله تعالی دوی ته نبی راولېګو او دوی قتل کړ هغه پیغمبر قتل کړ نو دوی مرتد پاتې شو او شي فکر او صالح علیه السلام ته صحیح لار دتا اصحاب دتا رسم وي او دتا وبئر معطله وقصر مشيد په شی به کنه دتا بئر معطل وي او دتا دتا اصحاب الرسم وي په شی به وسمود انکار کو د مخه انکار کړو مخه د دینه قوم د نوح علی السلام خوندانو درس او درمن سمودیانو انکار کړو بیا اصحاب الرسم چې کوم دینه انکار کو د نوی پیغمبر نه دا اصحاب الرسول سو دا وی قوم د صالح علی السلام خو بیا مرتد شو وعاد او دارنګ عادیان او فرعونیان او اخوان لوط او رونو د لوط علی السلام هغه هم څه چلو هغه هم انکار یو اخوه دی یو اخوان دی اخوا خپل رونو ته وای اخوان چې دا دیشی رونو ته وای دیشی رونو ته اخوان ان المبذرین كانوا اخوان الشياطين وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم خپل رونو ته اخوه وای او دیشی رونو ته اخوان دا د لوط علیه السلام خپل رونو نو دته خپل قام په کسه کې پاتې شوی دی په عراق کې پاتې شوی دی دا دیشی رونو کوشه به کنه او دته سره ایمان هم نو راوړي اساسا د لوط علیه السلام
اخوان د لوټو هغه تکذیب وکړو واصحاب الایکه دارنګ خاوندانو د ایکا د شعیب علیہ السلام قوم وقوم التبع او دارنګ انکار وکړو قوم د تبع سوکو دا بادشاہ د حمیرو او هغه 22 قومونه او تبع د دې بادشاہ دا د حمیر قبیله بادشاہ نوم اسعد ابن قریب دی او داغه بادشاہ د تبع چې د 200 کاله مخکې د نبی علیہ السلام نه ایمان راوړل نبی علیہ السلام له دنیا ته نو راغله 200 کاله مخکې د په ایمان مشرف شو اسعد ابن قریب لکه څنګه چې حبیب النجار ایمان راوړل څنګه چې زید ابن عمرو ابن طفیل هغه ایمان راوړل ندارګه دوم ایمان راوړل کلون کذب رسول دې ټول تکذیب کړو د رسولانو تاسو مر چې بیان هغه د نوح علی السلام قوم دې کنه سمودیان دي کعادیان دي په حق وعید ثابت شو په دې باندې عذاب زمونږه افعینا بالخلق الاول آیا موږ ستړي شویو په خلقت اول سره دا دوباره ژوند به ځکه نه کو چې دا لامبه ژوند باندې موږ ستړي شویو په شی په کړه خیال کړه الله خو نستړی کی خیال کې څنګه چلام به تخلیق کړي دي دویم تخلیق به هم کوي بل هم فی لبس بلکې دی په شک کې دي من خلق جدید د نوې خلقتنا د نوې خلقت نه دی پس کې دي په شک کې ولقد خلقنا الانسان دا د خلقت انسان الله تعالی تذکرہ کوي ولقد خلقنا الانسان بشک من پیدا کړی دی انسان ابتدائی خلقت چا کړی دی مون کړی دی ونعلم ما توسوس به نفس او متعلم دی دا خبرو چې وسوسه کوي دی ته نفس ته د انسان په دل کې چې کوم اراده راځي مونږ ته دا غي علم دی ونحن اقرب الیه مونږ نږدې دی انسان ته من حبل الورید د رسید ورید نه درک د ورید نه ته مونږ نږدې د انسان رګ چې رګونه چې څومره دي د مړای رګ ورید څه ته ویلې شي دا د سټ چې کوم دی نه یو رګ دی لکه اکحل دا د ملا یو رګ دی نسا چې کوم دی نو دا دغه د خپې یو رګ دی نه دغه شان دا ورید چې دی دا د مړای رګ دی اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد خیال کړه مونږ ته نږدې یو دی انسان ته په هغه وخت کې چې دا فرشتي د اعمال اخلي د اعمال اخلي او دا په دغه کې لیکي په عمل نامه کې لیکي اذ يتلقى المتلقيان مونږ نږدې یو په هغه وخت کې چې ملاقات کې د سره هغه دوه فرشتي هغه دوه فرشتي متلقي وته د کوي چې د اعمال اخلي متلقيان معنا اخذان اعماله اخذان اعمال تلقي ستویل شي اخذته فلما التقى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون متلقيان معنا اغستون کې د اعمال کاتبین د اعمال عن اليمين وعن الشمال قعيد شخي طرف ته او چپ طرف ته دنا ناسي یو پرشتخي طرف ته ناشته هغه کوم د نیک اعمال جمع کوي ایو چپ طرف ته ناسي هغه بد اعمال جمع کوي ما يلفظ من قول تلفظ نه کوي دا انسان د یو قولنا الا لديه رقيب عتيد مگر په خوا د کې هغه پرشته وی عتيد چې هغه متعار وي هغه پرشته چې لیکلو ته تیار رقیب منتظر ته ویل شي چې هغه دغه انتظار کوي د اعمالو انتظار کوي او عتید معنی څه تیار بیدار چې اعمال د لیکي واړه اعمال هم لیکي او غټ هم لیکي او خیال کراله کنه الفاظ اختیاری الفاظ هم لیکي او غیر اختیاری هم لیکي خیال کراله او الفاظ د خیر هم لیکي الفاظ د شر هم لیکي
خیال کراله دا هر څه لیکي دا روایت ته چا دی دا د حضرت حسن بصری او د امام قتاده د دې قول دی چې هر څه لیکي او د علی رضی الله عنه روایت دا دی چې هغه الفاظ لیکي چې پاره کې نیکی یا بدی پکې د نیکی الفاظ لیکي یا د بدی الفاظ لیکي خیال کراله په کوم الفاظو کې ثواب وي یا په کوم الفاظو کې عقاب وي هغه لیکي کوم شی به دا دوه روایت تفسیر د دواړو شوی دی بیا مفسرین په دې کې تطبیق کړي دي خیال کراله مفسرین په دې کې تطبیق کړي دي چې د حسن بصری رحمت الله علیه دا قول دا ډیر چې کوم نه دغه دی ډیر معتبر دی چې هر څه لیکي که خیر او شر په کې ویو کنه وی او چې کوم الفاظ ځکه د آیات کریمه نه معلومه مایل فز من قول قول صد عام دی کم تلفظ چې دی کوي کاغه د خیری کده شری او کنه مباح الفاظ وی هغه مباح الفاظ هم لیکي په شی په بیا د زیارت پښپا باندې چې کله نبی علیہ السلام ته اعمال پیش کیږي تورز علی اعمال امتی د زیارت پښپا باندې بیا چې کوم مباح الفاظ هغه څه شي ادنه کټ شي او چې کوم د ثواب یا د عقاب الفاظي هغه باقی پاتې شي مفسرین دا بهترین تطبیق کړي چې لیکي خټول خو بیا هغه مباح الفاظ نه څه شي اتنه مدغه شي اتنه متروک شي او د ثواب او د عقاب الفاظ باقی پاتې شي وجاءت سکرۃ الموت بلا قراب شي هغه بیوشي د مرګ بیوشي د مرګ را روانه ده بالحق په یقین سره ذالک ما كنت منه تهید دا هغه عذاب دی چې ته داغه نه تختیدلې اے انسان دا د مرګ دا سختی چې دا هغه عذاب دی چې ته د دینه تختیدلې حاده یحید ست ویلې تیختی کول حیدا احیاد کم خرچ تختی کنه هغه ته احیاد وای هغه مونث ته سوې هغه ته حیدا پوښ دا هغه چې کوم دی دا هغه عذاب دی دا د ځان کدن دا سختی چې ته د دینه تیخ تا کوله ونو په خپل سور پوکې بو شي پښپېلې کې ذالک یوم الوعید دا ورځ د دم کیدا دا ورځ د تهدید دا دا ورځ د يرولو دا وجات كل نفس رابشي هر یو نفس میدان د حشر بجوړ شي هر د نفس خاون براش دغه نفس سره بسې معها سائق د سره به یو سائق او شهید بل به سره شهیدی یو به سره سائق چې دې بشړی ستا میدان د موقف ته د محشر نه به موقف ته رسي او شی به دغه سائق بسو کی فرشتہ چې هغه بدا د انسان بچ کوم نه رسي هو شهید او بل بو سره شهید وی بل بو سره گواهی دا گواه بسو کی گواه بیا پیغمبري یاد ده د خپل اعمال د په باندې گواه دي دا خپل اعمال په باندې سړي گواه دا به سره چې کوم نه ملګری او میدان د موقف ته به رسي او لقد كنت في غفلة من هذا بشکته په غفلت کې وي د دې ورځې اے انسان د دې ورځې نه ته په غفلت کې وي فکشفنا عنك غطاءك لری کله مونږ ستانه دا پردستا پردام د نه لری کله د ازمکه سوا دا پرده وا د پاسه د اسمان دا پرده وا د ازمکه پرده نه هم لری شولا د اسمان پرده نه هم څه شولا لری شولا میدان د حشر کولاوش فبصرك اليوم حديد نظر ستانن چې کوم نه تیز دی نن د نظر تیز دی خیال کراله ته په
کروڑونو میله باندې ها د جنت نه ها جهنمی نه او جهنم والا ها هغه جنتیان نه پوه شو به نظر څه شو نظر تیز حدیث خو اوس پنه ته وای ها مراد نه تیزواله د حدت نه حدت ویل شي تیروالی ته د دې وجنه علماء کرام فرمایي الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا الناس نیام خلق سده خلق د دې ودا او چې کله سات نه وخیږي بیا براویخ شي ها فاذا ماتوا انتبهوا خیال بیا براویخ شي نظرونه بتیز شي وګونه بتیز شي خیال کړه او هغه جاهل انسان بس شي هغه به عالم شي وقال قرینو وای به ملګری ته ها چاغه فرشتہ ده فرشتہ به وای هاذا مال ضیعتی دا عمل نامه ستا چې دا ما هغه عمل نامه ده عتید لدیا چې تیار ده په زما باندې ها ما در عمل نامه د رجسترات مې د مکمل تیار کړی دي پایل مې ده ها د ته حاضر کړی دی پوښې به کنه ها دا ټول تیار دي د قرین مراد فرشتہ ده ها په تفسیر د ابن جریج رحمت الله علیه باندې چاغه تابعی دي د قرین مراد څه ده فرشتہ ده القیا فی جهنم دی تبا आवाज وشي ها خیال کړه فرشتي د عذاب تبا आवाज وشي القیا غرزوادی انسان را فی جهنم په جهنم کې څوک غرزوا کل کفار عنید هغه انسان چې ناشکر او عنادګر دی هغه انسان چې ناشکر او عنادګر مخالف دی القیا یا خو بدو فرشتو ته ها आवाज وشي نصيغه د تسنیه ده یا د الف پکې څه ده د الف پکې عوض د نون خفیفه نه راغلي ده نه القیان ده پازه کې سره القیان ده غنون بدل شه ده پالب سره قفا نفك من ذکرا حبیبی و منزلی ها خیال کرا لکه مسقت اللواء بين الدخول فحوملي پوښې وکړه او قفا حالت کې به مونږه دا وی چې دا پاتل کې سره قفان دي اورې کا دا بعد الف بدل د نون تاکید خفیفه نه منع للخير داس انسان چې منع کوون کې د خیر جهنم ته هغه انسان وګرځوي ها چې د خیر دشمنو خیر به چره نه کاو پوښې وکړه به د شر معتدین او ظالمو سو ظلم به کاو په زندګۍ کې مریبن او شکمنو ها په د دین په خبرو کې به سکاو شک کاو خیال کړه یا بل را په شک کې ګرځون کې خپل خوسو خپل خو په شک کې خو بلم په شک کې ګرځاو الذي اغمنا جعل مع الله الا اخر چې پیدا کړی دی سره د الله تعالی نه بل معبود د الله سره شرکم کړی دی فالقياه غرزوي بجهد کافر لرا فی العذاب الشدید عذاب الشدید کې قال قرینه او بوئی ملګری دد ملګری د مخکنه قرین فرشتہ وا دا قرین څه دی قرین د کافر صحیح ها قرین د کافر خیال کرا لگا دا شیطان د دیو د دویم قرینه نه مراد شیطان او ابلیس دی ربنا دے بوئی ربنا مات غیتو اے رب زما مان دے گمراہ کڑے دلرا ولکن کان فی ضلال بعید لیکن دے په گمراہ ہے دوی کو پخپلا گمراہ قال اللہ تعالی بو تو فرمائی لا تختصموا لدیا جګړه مکوي پنځ زما باندې شاتبوي دي تابعین او متبوعین ته وقد قدمت اليكم بشكما اولان دي لګلو تاسو ته بالوعید عذاب لرا تاسو ته ها اخبار د عذاب د مخکنه در لګلو د پیغمبر په واسطه باندې ما يبدل القول لدي نبدلي قول د عذاب په نظام باندې ما فیصله کړی دا تاسو به سیده جهنم ته وما انا بالظلام نعمت ظلم کون کې للعبید په بندګان باندې ها ذب بندګانو باندې ها ظلم کون کې
یوم نقول لجهنم پاغ ورځ چې موږ به ووایو جهنم ته به ووایو چې تا سره خو ما وعده کړې وه چې تا به زه ډکوم لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ډک شولې او که ډک نه شولې. وتقولون جهنم هل امتلأت ای جهنم ته ډک شولې. وتقول وای به جهنم هل من مزید آیا نور شته دی. خدای لا ډک شوی نه یم ښه. حدیثو کې راځي دی به چې کم دی نو دی به دا هل من مزید وایي الله تعالی به د خپل قدرت پانډی راوالي پانډی هغه به دغه ته ورکوزه کی د جهنم ته نه جهنم به چغې شروع کی قطو 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 پوه شوې که نه مانا باس زما د پاره دا پوره د جهنم به په هغې باندې ډک شي. حالانکه د جهنمي یو غاښ چې د وایي د احد د غره مره دی خیال کې راله که او د هغه د خېټې دا سرمن دا به وي 40 ګزه پلنی نه چې د هغه نور بدن به یې لا څومره او د جابیې نه تر صنعا پورې به د ناستې ځای لکه د دې ځای نه د پېښوره پورې دومره ځای کې به دی کینی نه دا دومره لوی جسامت له بدله ورکړی شوی او په باوجود د هغې نه جهنم به څه کوي هل من مزید وایي. وازلفت الجنة نزدې بشي جنت للمتقین پرهیزګارانو ته غیر بعید چې لرې به نه وي. جنت به په زنځیرونو کې راوستلی شي متقیانو ته. هذا ما توعدون دې ته به وویلی شي دا هغه نعمت دی چې تاسو سره وعده کېدله لکل اواب دپاره د هر هغه بنده چې رجوع کوي الله ته دپاره د هغه بنده چې الله ته رجوع کوي. اواب چاته ویلی شي الرجاع چې الله ته بار رجوع کوي په توبې سره خیال کې راله. او څوک وایي اواب دې ته وایي چې په خلوت کې ورته الله را یاد شي او په ژړا شي په پټ ځای کې ورته الله را یاد شي په خپلو ګناهونو باندې څه شي ژړا شي دته اواب ویلی شي. او حفیظ مانا الحافظ للاعمال الصالحه حفیظ چاته وایي چې اعمال صالحه محفوظ کوي. من خشی الرحمن بالغیب هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه په غیبو سره دا څوک دی دا اواب حفیظ دا دی چې د الله نه په غیبو یریږي. وجاء بقلب منیب او راشي الله تعالی ته سره د هغې زړه رجوع کوونکي نه سره د هغې زړه نه چې هغه تابع د حکمونو منیب معنا انابت نه دی انابت رجوع ته وایي. ادخلوها حکم به وشي د الله طرف نه داخل شي ای جنتیانو دې جنت ته بسلام سره د خوشحالونه سره د سلامونو نه سلام قولا من رب الرحیم. ذالک یوم الخلود دا ورځ ستاسو د دوام ده همیشه به یې ستاسو دپاره لا یبغون عنها حولا. لهم ما یشاؤون فیها د جنتیانو دپاره په جنت کې هغه نعمتونه وي چې دوی غواړي. ولدینا مزید زمون سره به مزید وي وی انا من مزید هغه حدیثو کې راځي که نه چې دله دا اویا حورې ورکړلی شي په دې کې به دې جنتي ته یو داسې یو حوره به ورته راشي چې د هغې د اویاو پردونه به د هغې د پنډۍ د مازغه ښکارېږي او دته به چې کوم دی نه راښکاره شي دی به وي ته څوک یې وی انا من مزید زه د دغه مزید نعمت ته یم پوه شوې که وکما هلکنا دغه بیان د چاو د متقینو او دا بیان د مجرمین دی. وکما هلکنا قبلهم ډېر هلاک کړي دي مونږه مخکې د دوی نه من قرنین قومونه هم اشد منهم چې هغه ډېر سخو د دوی نه بدشن په حملې کولو سره. قریش دومره سخت او تیز نه دي لکه چې هغوی سختو. فنقبوا فی البلاد دی ګرځېدلي په کلو کې دغه قومونه په کلو کې ګرځېدلي معنی یعنی سافروا سفرا بعیدا اوږده اوږده سفرونه یې کړي. نقب څه ته ویلی شي نقب سوراخ ته ویلی شي معنی د کلو د ښارونو په هغې تنګو تنګو لارو باندې دی ګرځېدلي پوه شوې پې که نه
تنقب څه ته ویلی شي پتنګ ولاړو تللو سره هل من محیص آیت شته د دې لپاره نجات زید نجات د دې لپاره شته ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب بشک په دې قران پاک کې نصیحت ته دا شاده پاره چې د زړه خاوند وي د زړه خاوند او القى السمع یا غرزي غوګنا وهو شهید او د متوجه وي په قران پاک کې نصیحت ته چا ده پاره د زړه د خاوند د دې نه مراد وي مرشدین دي څوک دي مرشدین اولیاء اتقیاء چې د زړونو خاوندان وي پوه شئ به کنه اورې کنه لکه څنګه چې دغه وی حافظ شي حافظ عبدالرحمن سے دلتا کے درین کا خی مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی دلاتا کے درین کا خی مسقف کلی مانند طفلان خاک برکف دادا مولانا عبدالرحمن سے نہ دل صاحب دل چاہتا ہوئی صاحب دل ولی ته ویلی شي ولی ته نه د قلب نه مراد مرشدین دي د جی قلب نه او د القى السمع نه مراد څوک دي د دې نه مراد مسترشدین دي مسترشدین خیال کړه هغه مسترشد چې هغه متوجه وي هر وخت د الله تعالی حکم کوي او القى السمع یا اوردی وګنا اوریدلو ته او هو شهید متوجه وي خیال کړه نه دا به وایو چې د قلب د له قلبون مراد کاملین دي او د هو شهید نه مراد هغه چې کوم دینو دا مستکملین دي چې طلب د کمال کوي ولقد خلقنا السماوات بشک پیدا کړی دي موږ اسمانونه او ارض ازمکا وما بینهما او دا ما بین د دې دا کائنات دا موږ پیدا کړی دي پس کې فی ستة ایام وما مسنا من لغوب ندر سلسله منتصل ستړی والے مونږ په ستړي شي نه لغوب او عی ستړي والے ته ویل شي لغوب عی او تعب سآمت دا مرادف الفاظ دي خو شي بکا پس بر علی ما یقولون صبر کوا اے حبیبا باغ خبرو باندې چې دا مشرکان وایي وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس تا کار دا چې ته تسبیح کوه د جهاد حکم لا نشته دی تسبیح کوه قبل د طلوع د شمس نه دا کم منځ دی فجر وقبل الغروب مخد غروب نه څه دی ظهر او عصر ومن الليل او د شپې مونږ کوه د دینه مراد د مغرب مونږ دی خیال کړه او د عشاء په دې من الليل کې دواړه مونږونه رالو مغرب او عشاء پس به هو دغه الله تسبیح کوا و ادبار السجود او رسو د سجدینا ادبار السجود ورسو د سجدین خیال کړه مراتنا نوافل دي چې کله فرایض ادا کړو بیا نوافل کوا ادبار السجود کی تهجد وغیرہ دا پکې رااله وسمع یوم ینادی المنادی وکذا و اے حبیبا اغه ورستا ینادی المنادی چې आवाज وو کې आवाज کوونکې هغه ته وکښه هغه منادی څوک دی هغه اسرافیل علیه السلام دی چغه بوخی خیال کړه چغه بوخی چاته د مړو ته ایتها العظام البالیه دا आवाज بکای ایتها العظام البالیه ای زلو اډوکو والجلود الرمیمه او ای بوسیده و سرمنو وشعور الشعثه او ای وختو پراګاندو اجتمعوا ټول راجم شي میدان د حشر ته اجتمعوا لیوم الحساب دا आवाज با دا به اسرافیل علیه السلام کوي د کوم ځای نه من مکان قریب د مکان نږدې نه یعنی په دنیا کې چې تاسو ته نږدې مکان دی تا دا به आवाज کوي یوم پاغه ورځ باندې يسمعون الصيحه بالحق چې دی بواوي دغه आवाज په حق سره دغه زندگان دغه ورځي به دا आवाज په خپل واوري
ذالک یوم الخروج دغه ورځ دراوتلو دا د سنه د قبرونو نه انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم سراعا دا ورځ دا چې وبشليږي زمکه د خلقنا سراعا ګړندي ها داخل با مسرعين سرا بمعنى مسرعين دا حال د سنه د عنهم د ضمیر چې دی په تیزه د قبرونو نارا پاسي ذالک حشر علینا یسیر دا حشر د مخلوق دی یسیر علینا چې مونږ ته ډیر آسان دی نحنو عالم بما یقولون مونږ ته علم دی دا خبرو چې دا مشرکان وایي ها مونږ ته علم دی چې د قران پاک په خلاف کې ها سوای وما انت عليهم بجبار ته نه پدی باندې جبار ته جبار نه چې پدی باندې جبر لست عليهم بمسيطر ها وما انت عليهم بوکیل لا ټول مترادف الفاظ فذكر بالقران من يخاف وعيد نصيحت کوا په قران پاک سره من هغه چاته يخاف وعيد چیریږي د دم کوي زمانہ